فدی آیت کریمه کې الله سبحانه و تعالی د حضرت موسی علیه السلام د واقعي په ضمن کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنه صفات ذکر فرمائی چې دا د الله رسول دی او دا یو امی پیغمبر دی او دغه شان د صفات په تورات او په انجیل کې موجود دي او دی د نیکی حکم کوي او د بدو نه منع کول کوي او حلال شیزونه پاک شیزونه حلالوي او حرام او ناپاک شیزونه چې دی هغه حراموي او د خلکو نه د دوی پیټي او بوج چې دی هغه کوزي او هغه بندیزونه پابندیان چې کم په دوی باندې د خپلو عملونو په وجه باندې لګېدلې دي هغه بوج او پیټي هغه قیدونه هغه تیوچتای هغه پابندیان ور باندې ختمي دغه صفات او ذکر کولو نه پس الله سبحانه و تعالی د کامیاب خلکو درې صفات ذکر کړي دي فالذین آمنوا پس کم خلک چې ایمان وروړي وعذروه او داغه ملاتړ وکړو ونصروه او مدد وکړو داغه واتبعوا النور الذي او تابعداري وکړه د هغه نور کم چې نازل کړی شوی دی انزل معه چې نازل کړی شوی د سره اولئک هم المفلحون هم دا خلق دي کامیابی مندون کې درې صفات الله سبحانه و تعالی ذکر کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې دا ذکر شو ويحل لهم الطيبات پاک شیزونه حلالي ويحرم عليهم الخبائث او ناپاک شیزونه په دوی باندې حرامي ويضع عنهم اسرهم او کوزوی د دوی نه د دوی پیټي والاغلال او اغا قید و بند پابندیانی چې کوم علیهم په دوی باندې فالذین آمنوا پس کم خلک چې ایمان وروړي په د باندې وعزروه او داغه ملاتړ وکړو ونصروه او مدد وکړو واتبعوا النور الذي انزل معه تابعداري وکړه دغه نور دوی دغه نور کم چې د سره د باندې نازل کړی شوی دی نو دا درې صفات او درې خصلتونه داسې دي چې کوم مؤمن کې دا درې صفات موجود وي الله سبحانه و تعالی فرمایي چې اولئک هم المفلحون هم دا خلق دي دوی کامیابی مندون کې هغه کوم صفات دي یو چې د ایمان وروړلو نه بعد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معیت رفاقت مرګرتیا او ملاتړ وسره کول دغه اتباع کول او دویم ونصروه دغه نصرت کول او دریم واتبعوا النور الذي انزل معه کم نور یعنی قران کریم چې کم دی پیغمبر باندې نازل کړی شوی دی دغه اتباع کول نو اولئک هم المفلحون دغه خلق د دوی کامیابی مندون کی نو کامیابی د پاره وړومبه صفت دا دی ایمان بروړي وعزروه ملاتړ به جوړیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدردانی به کوي او د پیغمبر د رسالت چې کوم حق دی پایو امتی باندې هغه به پیژني ونصروه او مدد وکړي داغه سرنګي مدد وکړي د الله د محبوب پیغمبر د انبیای کرامو مدد الله تبارک وتعالى براه راست په خپل باندې کوي خو
د الله د دین مدد کول داسې دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تبارک وتعالی د ذات خبر منل دی. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو تاسو د الله مدد وکئ نو الله پاک به تاسو مدد وکي او تاسو قدمونه به مضبوط کی. یو انسان به د الله مدد څنګه کوي؟ د الله مدد نه مراد د الله د دین مدد کول دی. د الله د دین د پاره چې د ترقی ذریعہ جوړېدل دی. اوس هر مسلمان د پدې خبره باندې غور او فکر وکړي چې زه څومره د الله د دین مدد کوم. د الله د دین د قرآن کریم د نشر او اشاعت د پاره زه څومره خپل خدمات سرته رسوم. د قرآن کریم د الله د دین د اشاعت د پاره، د هغې د خورولو د پاره، د هغې د مضبوطیا د پاره، د هغې د ترقۍ د پاره زما څومره کردار دی، زما څومره مال خرج کیږي، زما څومره وخت خرج کیږي او زما څومره دولت په دې باندې د الله په دین باندې لګي. داسې نه چې صرف وقتی طور باندې او فرضي زکات ادا کی او هغه تور وګڼي. نه، کم مال الله سبحانه و تعالی یو بنده ته ورکوي د هغه مال په ذریعه باندې د الله دین ته به فوقیت ورکوي. د الله دین ته به د الله د دین د غلبې د پاره به چې دی خپل مال به خرج کړي، خپل جان به خرج کړي، خپل اولاد به خرج کړي. نو دې ته وایي د الله تبارک وتعالی سره نصرت کول. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. اے ایمان والو تاسو د الله سبحانه و تعالی مدد وکړئ او بس تاسو مدد کوي. د الله د دین مدد وکړئ، د الله د دین مضبوطیا د پاره خپل کردار ادا کړئ، د الله د دین نشر او اشاعت د پاره چې خپل مال، دولت، جان، اولاد دا استعمال کړئ. نو الله تبارک وتعالی واستاسو مدد کوي. چې کله الله رب العزت چا سره مدد وکړي ويثبت اقدامکم، ستاسو قدمونه به مضبوط کی. نو لہذا الله جل شانه فرمای ونصروه، مدد وکړو. د پیغمبر مدد دا دی چې د پیغمبر اتباع وکړي شي. واتبعوا النور الذي انزل معه، او تابعداري وکړه دوی د هغه نور کم چې نازل کړي شوی د سره. نور قرآن کریم ته نور وای، ځکه نور په مقابله کې چې دی نو ظلمت دی، تیاره ده. قرآن کریم لستون کی، قرآن کریم ازده کون کی، قرآن کریم سره محبت کون کی، قرآن کریم سره عقیدت ساتون کی، دا چې دی ورځ ته ورځ رڼا طرف ته، علم طرف ته، کامیابی طرف ته مزل کوي. او قرآن نه لرې کېدونکي انسان چې دی هغه جهالت او گمراهۍ طرف ته مزل کوي. ځکه چې قرآن کریم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دا کتاب نازل کړی شوی دی د پاره دی. الله تبارک وتعالی فرمای لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دې د پاره دا موږ نازل کړی چې خلق د تیارونه رڼا طرف ته راوباسي. نو چې کله د قرآن کریم په احکام باندې عمل یو مسلمان شروع کی نو ډېر ښکلي او نورانی او ښایسته زندگی تیریږي. او دغه شان د هر مصیبت په حالت کې هم یو مسلمان چې دی د خوشحالۍ ژوند تیرولی شي. او چې کله د قرآن کریم د نور نه رڼا یو مسلمان واخلي نو د دنیا په زندگی کې هم باوجود د تمام تر مشکلاتو خوشحاله او پرکیف او د عافیت نه ډکه زندگی یو مسلمان تیرولی شي. دا د قرآن کریم نور دی. واتبعوا النور الذي انزل معه، تابعداري کوي دوی کړي دوی د څه شي د هغه نور چې کوم دی پیغمبر سره نازل کړي شوی دی. نو دا درې صفات چې چا کی وي اولئک هم المفلحون، دوی دا خلق دی کامیابی مندون کی. مفلحون خلق دا دی چې کله دا قرآن کریم نازل دو او دا آیت کریمه نازل شو او دی آیت کریمه کې چې د کوم خلقو صفات بیان شو، دا خلق څوک دی؟ دا صحابه کرام دی. دا اولئک هم المفلحون چې دا کامیاب خلق دی. د دې وړومبی مصداق، اول مصداق چې دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی. مفلحون څوک دی؟ دا صحابه کرام دی، کامیابی مندون کې دی. د قرآن کریم وړومبی مصداق دا صحابه کرام دی. ځکه دا آیتونه کریمه، آیتونه مبارکه چې کله نازل شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته صحابه کرام ناست، اولئک هم المفلحون بشارت ورته ملو شو چې دا کامیاب خلق دی. دا ولی کامیاب دی؟ چې الله رب العالمین
د پیغمبر د صحبت د پاره د امام الانبیاء د معیت او د مرګرتیا د پاره د دوی انتخاب کړي دي. دوی ولی کامیاب دي چې دوی قیامت پر راتلونکي انسانیت د پاره د ایمان معیار دي، د ایمان اساس او بنیاد دي. ځکه دوی چې دینو الله تبارک وتعالى او فرمای اولئک هم المفلحون، دا کامیاب خلق دي. ولی کامیاب دي؟ د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم شاگردان دي. اوس که په هغه شاگردانو کې کچری عیب او نقص او کمزوری او کوتاهی روزي نعوذ بالله، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت باندې ګوته اوچتیږي. د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په تعلیم او په تربیت او په صحبت باندې ګوته اوچتیږي. زمونږ دا ایمان دی چې الله رب کائنات د خپل محبوب پیغمبر د صحبت د پاره، د مرګرتیا د پاره، د رفاقت د پاره چې د کوم خلکو انتخاب کړي دي، نو د انبیاء کرامو نه بعد په مقدس مکه باندې د هغوی نه اوچت هستیانی بل څوک نشي کېدی، نه وو او نه څوک راتلی شي. ځکه قرآن کریم د هغوی په مخامخ ورته وایي چې اولئک هم المفلحون، دغه خلک د دوی کامیاب خلک دي. نو د قرآن کریم لومبی مصداق اولین مخاطبین د قرآن کریم چې دا صحابه کرام دي. صحابه کرام قرآنی شخصیات دي، تاریخی شخصیات نه دي چې یو تاریخ یو سو لیکي بل تاریخ بل سو لیکي. قرآن کریم د صحابه کرامو شان بیانوي. نو لہذا الله تبارک وتعالی فرمایي چې کوم خلکو کې دا صفات وي، اول مصداق صحابه کرام دي، بیا قیامت پر راتلونکي خلکو کې چا کې دا صفت موجود وي، ایمان وروړي او د الله د پیغمبر د دین ملاتړ جوړ شي، د الله د دین نصرت وکړي، او هغه نور چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل کړی شوی دی قرآن مجید، دغه نور چې دی دا د دین نور اتباع وکړي، د یو مسلمان عقاید، عبادات، اخلاقیات، معاملات مکمل د قرآن کریم د احکام مطابق شي. نو اولئک هم المفلحون، قیامت پر راتلونکي خلکو کې کدا صفات پیدا شي، دا غوی د پاره هم دا بشارت دی. اگر چې اول مخاطبین صحابه کرام دي، اگر چې اول د دې بشارت مصداق صحابه کرام دي، نزول قرآن په وخت هغوی مخې ته موجود، خو بالواسطه قیامت پر راتلونکي هر هغه مسلمان چې هغه کې دا درې خبرې موجود وي چې هغه د الله د دین د پاره چې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفاقت، مرګرتیا او معیت اختیاري، د الله د دین مدد کوي او د قرآن کریم د هدایاتو مطابق ژوند تیرین، اولئک هم المفلحون، دغه خلق کامیابی موندونکي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.